بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان قدرمندو کتونکو السلام علیکم. سنگرخان ما او باور لرم چې روغ جوړ به یې او خوشاله به یې. قدرمندو کتونکو دا وخت چې کوم ځای ولاړې ما تاسو په کیمره باندې لیدی شئ قبرستان دی، خو په قبرستان کې هم د پاکستان تحریک انصاف دغه جنډې خوځي. تاسو په کیمره باندې لیدلی شئ. ورځ دوه مخکې چې کوم د پاکستان تحریک انصاف چې کوم په اسلام آباد کې کوم احتجاج کال ورکړی و، په هغې کې ګڼ شمېر شهادتونه شوي دي. په هغې کې یو شهید چې د ډسټرکټ چارسدې سره د تحصیلي تنګي د بارامډیري کلي سره د هغه تعلق دی بدلي وه او د دوی د والد صاحب نامه ګل خان ده. دی 14 کړی دی، تعلیم حاصل کړی دی او د دوی موجوده وخت 28 سال ایج و. 4 میاشتې مخکې د انګیجمنټ شوی دی او ان قریب د واده هم نږدې و. دلته کې ما سره د هغې دا رونه ولاړ دي. دا شیرخان دی، دغه بل رور دی سلمان دی، د دوی سره به خبرې کومه، د دوی د والد صاحب سره به هم خبرې کومه. د عمران خان د نظریې پیروکارو دغه نظریې سره ولاړو او ویلی کېږي دا چې لکه دی د کور نه وته نو د خپلې مور ته دغه ویلي و چې یاره دا زه یا به ځان خپل سر ورکومه او یا به لکه مونږ عمران خان ازادوو. جذبه وه پکې او دغه د خپل لیډر دپاره هغه دغه خپلې وینې ورکړې، دغه خپل ځان یې هغې ته وروبخو. نو قدرمندو کتونکو د دې د کشرانو سره خبرې کوم، د دې ورونو سره خبرې کوم چونکې هغه د دوی نه مشر و. په اخره کې به چې کوم صحافي دی جاوید چودري هغه پرون په خپله یوه ټاک شو کې ډېره داسې متنازعه خبره کړې ده، هغه له به جواب ورکومه خو هغې نه مخکې د دوی سره خبرې کومه. دا چې ما سره ولاړ دی نو دا شیرخان دی او دا د محمد علي کشر رور دی. نو شیرخان دا راته ووایي چې محمد علي چې له کله د کوره وتو نو تاسو سره یې څه خبرې کړې وي یا ستاسو د والدینو سره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هغه هو علي چې کوم دی دلته کور کې څه اخواتي خوا کار هم دغه کړی و، ځکه چې هلته موږ له نږدې کویدن کړی و تقریبا 4 میاشتې کېږي او لکه مور به مې ورته دا وی چې لکه زه زړه بیمار یم او به دې واده زویه لکه تادي کوو چې لکه ستا خوشحالي وینم خیر نو بس ده چې کوم دی لکه دا خبرې اترې وي، خو لکه دې دنیا کې داسې نه و چې دې انداز دغه چې کوم انکم والا چې کوم نو صرف دی او موږ چې کوم دی نو لکه موږ باندې بس تعلیمونه ټول کور لکه خویندرونو باندې تعلیمونه هم کول، هلته به کور کې به هم راله ټکه پکه کار کوو او مور پلار له به هم ډاډ ورکوو. خو دې پېرې له چې دې ته نو وایي لکه موږ به دې پېرې له مور ته وایي چې لکه ته ما له اجازت نه راکړې، ته ډېره کافره ښځه یې، خیر دی ستا په چا باندې لکه دغه نه راځي. خو لکه بیا هم هغې ورته وایي چې لکه زما خو نشته دونه که نه، لکه زما دونه بچي نشته، هغه 2.5 بچي وي دي، زما مور به ورته دا وایي 2.5 بچي وي دي. نو بس هغې چې کوم دی لکه بس وی زه صحیح ده، بس وی ته خوشحاله نو بس صحیح ده لاړ شه ځه. اجازت سره تللی و د مور؟ بغیر اجازت ته نه، لکه دا خبره چې ورته وکړه که نه نو بغیر اجازت لکه هغه ته نه، لکه د مور او هغه به لکه د مور پلار به هغه دومره خیال لکه ساته که نه چې ته به ما ته مرنګ وکړو ګوره بیبي او داجي ګوره غریبو دغه خوړلي دي لکه بس خیال دی او ته چې څه نه کوې خو جګړې مه کوه، بس زه یم خیال دی هر څه زه کومه. شیرخانه دا راته ووایه چې د محمد علي د شهید محمد علي د پاکستان تحریک انصاف ما خو معلومات ترلاسه کړل چې څه داسې پراپر چې هغه کم ممبر وي د پارټۍ هغه نه و، کم داسې د MNA د MPA سیټ ته هم نه ولاړ، سنیټرۍ ته هم نه ولاړ، یو عام د نظریې پیروکارو په نظریه باندې مینو د عمران خان چې کوم ویژن دی د هغې سره ولاړو. نو دا راته ووایي چې د دوی چې کوم دغه ویژن باره کې د عمران خان چې کوم د تبدیلۍ ناره وه چې کوم هغې نه څومره دی مطمئن او سی کول غوښتل، بس هغه پې دونه پورې و که نه او دومره پې مطمئن او لکه هغه دا د ځان قربان هم کو او ځان یې بې قربانه و په هغه ټایم کې به او ما به ورته لکه ما ورته دا سیاست دا ما غټ خلک دي ودي موږ نه پوهېږو، موږ غریبانان یو خیال دی او خپل کار سره کار ساته. خو ده به الان کې ما ته دا وي دې نه مخکې چې کومه لکه داسې درنې وي لکه زه به تلمه دې به موږ به لاړو، ده به ته هم پاکستان تحریک انصاف سره تعلق چې زموږ خو بس هغه د کور مشر و چې کومه لار باندې به بس هغه ته موږ هماغه پسې روان وو که نه، که ښه وو که بد وو.
نو د رور چې کوم دی زمونږ د دوه به کسانو له چوټي ورکړه وي د نن ورځې لکه د کار پیسې ستاسو ما پسې ورځ ډکه وخوښته او زه جوړي درنه جلسې دا راته ووایي چې د لګېدلې کم ځای باندې لګېدلې دی د جیزو خو چې بس ورلم هسپتال کې لکه ما ډېر رونه داسې ولیدل که نه خو دې چې کوم دی نو یو ډز به دې چجې سر ته دې ته لګېدلي یو به دې ځای باندې لګېدلي نو لکه بس آمنې سامنې مخامخ لګېدلي او بس د نږدې نه لکه دا لګېدلي وو چې لکه دا پرهرونه چې کوم دي نو دا بالکل تور شوي وو لکه سوځېدلي وو که نه او آخري دا چې بس له خط ته چې کوزو نو بس کاپه نه دې نسخه وو لکه ټیک وینه ته تلله او ښه دا راته ووایي چې کوم هسپتال نه دی تاسو ریسیو کړی دی کوم هسپتال ته تللی وي زه دې نه چې دغه د پیمز هسپتال ته لاړم سنټورس ته چې کوم مخامخ دی نو ځای ته لاړم هغې کې بیا د مردخانو ته چې زه ور دننه کړم پلار خو ما بارو د زما پلار کمزوري دی چې ته پړی څه دغه ونشي دې مې دغه کو زه دننه لاړم چې دې ما وکتل کسان نو دوی لکه بدې کې هغه ما پیدا نو بیا چې کوم دی نو تاڼې ته لاړو بیا هغوی ما نه څه د خط باندې څه ګوتې مو لګولې وو د خط ما خو هغه ټیپ کې لکه زه خپل خوش کې نه وې دا نو چې بس ما زلمې ورور مشر که نه کور لکه داسې وي چې د پلار انسان حقیقت دی خپل هوش او حواس کې او بس ما صرف دا مقصد و چې زه دې اوس خپل ورور چې کوم دی نو بس روچت کړم خیر لري چر څنګه وي نو به دې ما ته بیا د پنډۍ صدر ته داسې رالو دغه هسپتال پولي کلینک دی که څه هسپتال وایي کې دې ما پیدا کړو او چې شپږم دراز یې راکولو کو نو بس ما پکې خپل ورور ولیدو دا دغه ځای ته چې کوم خلک راوړي دا ټول د پاکستان تحریک انصاف وو یاره بس ټول بوزدکه وو چې ټول په ګولو لګېدلي وو ټول تازه مړي لکه زما د ورور ستا د اندازې مطابق دغه ځای کې به څومره یاره بس ما خو اندازې نه لکه داسې دغه وکړه چې به داسې پلو خالونه به غټ خالونه او ټول هغه درازونه نو بس ټولو کې به مړي خیال لکه هغه ځکه چې ما ته پنځه شپږ دراز راکولو شو نو هغې کې مړي وو دا راته ووایه شیرخانه دا راته ووایه چې په کور کې مور پلار دې دي او مور دې بیمار هم ده تا ذکر هم وکړو د زړه بیماره ده د هغې څه کیفیت دی اوس موجوده وخت کې بس موجوده وخت کې خو د هغوی دغه دی چې هغې ته پته خو ته شته پته ورته شته جي او نو هغوی له ما داسې قسمه نشي ګولۍ را پیدا کړي دي لکه مور پلار خویندې وروڼو له چې زه هغوی له زه ورکوم زه چې دي لکه حوصله کې هل لري او یو خو زما مور د زړه بیماره ده نو ما به دا ملګري وو د سره ما رابطه کوله ما به درته وي لکه د رور خو مې ولید د رور مرګ څه خو مې ولید خو مې برداشت خو ما وی لکه غم راسه دا دي زما مور د زړه بیماره ده او هغه برداشت نه کړي دا راته ووایي چې کور کې تاسو څو وروڼه یې یو خو ته یو سلمان دی بس موږ جي درې وروڼه وو بس دا ټولو مشر وو بس یو دا پاتې شو یو زه او خویندې څو یې بس څلور خویندې وي کشران دي ټولې بس یو چې کومه ده نو هغه خپل کور ده او دا درې چې کومې دي نو دا کشران دي مانه ټیک او جی ټیک سلمان سره څو خبرې کوم سلمان چې دی نو هغه د شهید محمد علي ورور دی دوی سره هم څو خبرې کوم سلمان دا راته ووایي چې زلمی ورور دی بایللی دی نو د برداشت یقینا چې له چا لپاره هم نه دی خو بیا هم لکه د کور چې کوم ماحول دی هلته کې چې لاړ شي نو څنګه محسوسې بسم الله الرحمن الرحیم چې یاره چې کور ته لاړ شو بس ځان خو نه شو ټینګولی هلته کې چې مور ته وګورو یاندو ته وګورو بس ځان هم رامنې کړي بس کله مور له ورشو د لاسه کله خور له ورشو د لاسه هغوی د لاسه را د لاسه کو بیا واپس راوځو ټیک قدرمندو کتونکو دا تاسو وکتل دا د محمد علي وروڼه دي د شهید محمد علي د ده نه تاسو واورېدل چې د دوی د کور څه حالات دي په کور کې د دوی مور ده سپین ویښتې دي او بیا د زړه هم بیماره ده مشرې زوی او زلمی هم نو لکه یو سړی د اندازه ولګي چې به دا څنګه برداشت کوي د هغې نه علاوه پلار یې دی په سپینه ګیره باندې دا ماشومان دي دا تاسو په کیمره باندې لیدلی شئ په کور کې خویندې دي نو د ټولو دپاره یو ډېر زیات د غم او د ډېر زیات د درد یوه لمحه ده او زه هم لګیا یم ډېر په تکلیف سره ځان کنټرول کوم
ځکه چې دا دوی وینم نو لکه ماته هم داسې څه د درد او د تکلیف هغه احساس کیږي. کتونکو دا وخت را سره د محمد علي د کلی یو خدا مشر ناست دی ایاس الدین استاد دی د پیشې په لحاظ سره او دا چې ویني دا د هغوی والد صاحب دی نو د دوی سره خبرې کومه. اول خو ایاس الدین صاحب سره خبرې کومه چې دوی راته د محمد علي د هغه ژوند په حوالې سره ووایي چې دغه باره کې راته څه ووایي. تاسو ډېره مهرباني. دا محمد علي تقریبا بې تعلیم و او پلار یې ډېر غریب و. خویندې تقریبا تعلیم یافته دي، BA MA کړي دي او دا ډېره پسمانده علاقه ده. محمد علي نور هلک دا و چې په غریبۍ کې د هلته د تعلیم سره خپل د رنګونو کار کوو. زما خیال دی که نه ټیکهدار او د بدقسمتۍ د بده مرغه پښتون قوم خدای دې سي. یو شاعر وایي فکر مې په شپه د چا کوڅې ته ځي بیرته چې راستون خوبونه وتښتي وایي چې خوبونه په ځوانۍ کې وي ځوان چې پښتون خوبونه وتښتي. غم هغه چا په کور کې غم وي. زیلا به هملته ناست دي، نور خلک به هم ناست دي، موږ به هم مړ شو. د ده په مور او په خور به څه تېرېږي. یوازې دا خو نه دی که ټول شمالي اشنغر کې یو غم دی، ټول پاکستان کې غم دی. که ته پړچینار وګورو، که بون وګورو، د پولیس وګورو، د سکول مدرسه وګورو، زمونږ په هر ځای کې جنازه کې یو جنډه ولاړه ده. پرنټر کورو زما بچي دي، پولیس هم زما بچي دي، د پښتون بچي دي. دا کوم چې مړي د اخر دي څوک او دا کوم ځای نه پرښتې راځي دا مرګونه کوي. که دا به موږ ریاست دا ظلم کوي. محمد علي د والد صاحب سره څو خبرې کومه. یو خو راته دا ووایي چې دوی د پاکستان تحریک انصاف څه داسې ممبر نه و، څه بل د MNA د MPA سیټي هم نه و دغه کړی، هغې ته هم چېرته کې نه ولاړ. په پارټۍ کې بیا هم داسې څه دغه والا پوزیشن نه و، ایون چې هغه د پارټۍ ممبر هم نه و. نو بیا د دې ځای نه روانېدو ولته کې ځان یې رسوو، نو څه وجه ول هغې په شا باندې؟ ده د عمران خان د پارټۍ سره او د عمران خان سره د خپله د زړه شوق وسره د پارټۍ نه دا ملګري ناست دي که نه، د پیسې تمه ده ګینې چېرې ماله به دا وګوري او نه دا څه د ملګري څه چېرته یې ویلي نه چېرته پارټي به مال دا کار وکړي. خو د هغه یو شوق و د عمران خان سره، که موبایل کې به خبرې ورسره دغه وي چې که ته به خلک بېګانې غږي هغه به د عمران خان د خبرې اورېدي، بس دا به اورېدو، بس دا د هغه یو شوق، دا د هغه یو اسپري و بس. نو بس دغه د هغه له لاړه که نه بله پېره هم تللی و او په دا شله ګوتې هم ټولې سوې وې هغه دغه باندې، هغه شیان یې راغوښتي وو او داسې سړی و چې یو خو ډرنې والا نه و، لکه داسې سړی چې په خاص موقع کې به ناست و که نه. او دا پېره بیا هم چې ته نو مور ورته ویره مه ده، لکه ته پکې مشر یې و، دا څه پته لګي لکه مطلب دا چې انسان عجیزه دی او دا خو الله ګله ده او پردی وطن دی. داسې و چې د ده کویدن شوې وه 4 میاشتې مخکې، 3 نیمې میاشتې شوې چې کویدن مړه کړی. اوس واده پروګرام واده نږدې و، یاره دي به صرف دا لنټر پاتې و، نو نور هم واده کوو دی که موږ دا لنټر وشو نو واده ولکو به خیر سره که نه. ټیک که پردی خلو په کور نه شي کېنولی که نه، نو خامخا به چې وس یې کېږي څه به کوې، لف جب به کوې وله که نه. او دا راته ووایي چې زلمی زوی دې وبایللو، ملا دې پې ماته شوله، کور کې چې کومه د کور ودانه ده د دوی کومه مور ده هغه په کوم حالت نه تېرېږي، د کوم تکلیف نه به تېرېږي. مونږ اوس د قبر نه راتلو د هغه خویندې هلته کې راغلې چې کوم هغه حالت مونږ ولیدو، نو مونږ هم ځان هلته کې کنټرول نه کړو، ځکه چې دا سړي په کور کې خویندې شته دی چې په چا باندې راشي. نو څه دې وخت کې پیغام څه دی؟ نو دې وخت کې خو دا هغه خویندې په دې خفه دي چې دې وخت کې لکه کومه د هغوی د کالج سبق وایي که نه، نو دا ذمهواري هغه زمانه کوچه کړې وه، لکه دا د هغه په سر وه که نه. نو هغوی خو په دغه هم جاړي چې لکه زموږ هغه مستقبل خو پاتې شه که نه، لکه چې نن سبا خو سبق اسان کار نه دی، چې حکومت وایي سبق ووایه خو ګوره اسان کار نه دی، ښه د زړه زور غواړي که نه. دا ذمهواري غونډه ما مشرزوی غونډه ذمهواري زمانه کوچه کړې وه، هغه په خپل سر اخیستې وه. نو هغه ته بس نیمه لار کې بس پاتې شو، څه به ویو انشاءالله نیمه لار کې به نه پاتې کېږي، د هغوی دغه سبقونه به هم سرته رسي. زما خو دغه خیال نه دی چې هغوی په دې غمجن دي چې یاره مونږ د سبق په نیمه کې پاتې شي. زلمی ورور یې بایللی دی او په هغې باندې مشر ورور دغه زمان مشر دوی خلک وي د پلار همزولي که نه، پلار هم چې سلام مسات کوي دا مشر دوی سره کوي،
نو دا خبره چې بل لکه یو لاس یې سړی نه کټ شي داسې لکه زوی مو ملګری مې مو کنه لکه چې زما سره کور په تعاون کې ټول هغه ملګرتیا وکوله کنه مشر وکړه خا د دنه بعد د ګټه وټه نور په کور کې څوک شته ته خو په خپل بداسي عمر چې هغه سخت کار نشي کولای نه به دا سخت کارونه مونږ کړي دي او بس دغه بیا کړي بس اوس بل یو دی د پسې او هغه هم چې 12 تعلیم دی کنه ولکه دته خو نه رسي کنه دی خو رسیدلې و د بد دې بداس کلی کې کار ویل ته چالو دی خو لکه یو ټیکدار وکنه او د پارټي له بس دې د وټله پمراتو د سلال د کاریګر په لګي او ته به وسات ورځ ما سره ډکوړي عمران خان له وټ ورکه د کم ځای کسان بو سره وزیرستان سره شته دي او به اساس په ورځ ما سره ډکه لګي لاړ شي عمران خان ته وټ واچو چې د دوی تاسو خو زبیا زبدو یم چې نارینه یې بهر روزي د خلکو سره کینې غمم سو وخت لپاره غلط شي سولم هو لپاره خلک د تسلی درکې د مور په کور کې څه حالت دي یاره مورې دې ځکه ما خل ډاکټر جوړ نه سیدا د ورځې 2-3 پیریزي په دا ستنې ګولې لکه کنه نشي ګولې ور بس څه کنه چې دا نه ورکړم دا و دې شی چې لکه روغ لاړ مل راغی او نشه چې تلاړ شي نو بیا بیا ما غړي وړي وی لکه بس جړای ډوډۍ خوراک نشته چې خوراک سکل نشته ملما راشي دا پته ده نه چې څوک رااله ټینشن نه کنه چې دا څه چلو چې مونږ پروګرام د درسه جوړ کړی وو داراله سو مونږ خو چې د بوادي او لږ وخت پس په وادي پروګرام به دا خلکو باغ سوچ کیږي نه مرخه په خلکو یې او دلته بګیدار هغه نو روغ لاله او دا مل راوړو